حدیث کې باب صاحب السلعه د سمانه ولا سړی احق بالصوم ریټ لګول کې مغه حق دور ده دا چې سړی د غو خرڅې د بل روغله لخصتون کا سړی مغه یې دیر لزره کې بیرو کې باسياري نو دو تیر شي سره شای مود ور کې ریټونه ته لګای ریټ خو په کارخ شوته ساغه ولا شای مغه حق دور د سمغه لګي ساغه سره لګول غوړي سي دا نه ځکه د شاه حق واغه ډیر حق دور دی به سومي سره ریټ ولګي سوم معنا د باو توکل کاندا غ سوم ټکه سه د سوت سره وای کنه بیا روجی تل شو د لیدلو سوم معنا روجا ساو معنا کسي سره وای بیا معنا د وګا کسین سره وای بیا ریټ لګول باو تاو کرنا چوتا ریټونه لګای نه دا شته ټکو معنی زده کوایو کته دا حق ټکه وړو کوم سره څه وای حق معنا دا غ سړی سره خرخ وته لګیدل حق صحیح ده حق یا حکمنا خرخ کیدل کنه احق زد زون گرم احق وایل شي وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه الصلاه والسلام چوته ویلو بنو نجار خلکو تل یا بني النجار اې دي بنو نجار خلکو ثامنوني موتا ریټ ولګوي به حائتکم د تاسو د کوم باغ ده یا د تاسو کوم د زوی د کنه د مو بنې خارس کې ریټ ولګوي و به خرب و نخلند د سي زوی ده سو به خرب دي کې خراب زیناشته نه ځنه زینو کې شنی کړلی و نخلند ځنه زینو کې کجوري دي آی پرې کې زوی تنگ شو مسجد نبوي تا کنه زوی وته خستلند سي نور مو کو بنې نسامینونی سمانه د لوند سره لیکل کنه قدروا لي سمنه حایت کې تاسو د زمکه زوی مته قیمت ولګوي باب اوسی څه کم یجوز الخيار د اختیار سورې پر جایز د سوره د سړی کې اختیار ابن عمر صاحب نه خدای غلی څه کوي سړی ځون ته اختیار ولګي سره د تونه مشای وخت موبایل مدوالي دالو خو متلک اختیار راکته خاص یلی څه شل زره کې در خرڅاو کنه خو متلک ټیم راکته سوچ په واکن سری وای خلن شل کې کمای خلن کا څه واکن نو دا به ابن عمر سي دوی مشته پر کول شي خو صحیح خبره ده د مذهب څه د حناف مذهب زیات راجح ته صحیح ده سه اختیار درو ریزو پر د اخیری نور ایواورز دویرز چوغا غاسیز بلا خبره سوچ زرو کی فکر بشي بنوږي خدرو رزنا بعد کدی ویل سره شای خلن څنګه دریا مورس پراش ولا خکوای خستلوټی ته کول سنه خلن بس وشلو کا غنا بعد به د موته سره مخ نه د خواخه نو دا غسړای به نقصان کی رسیزه کته موتیل چې درځ ټیم را کته مو ته دروځ کی جواب ویل نه کړو د موبایل خمونه د بل سړای راغلو غبره مو خرڅ کړو ته جواب ویل نه راکې په ټیم نو ځکه د دروځ نه علی نه کی صرف دروځ پر اختیار دا اختیار بایع تعمیلېږي مشتری تعمیلېږي دا خبره کوي وبه قال حدثنا صدقه شوک به د سیارو ناشي صدقیا اوس خبري کوي وبه قال حدثنا صدقه ما د سید صدقې ته نشیل وبه قال حدثنا صدقه قال اخبرنا عبد الوهاب سمعت يحيى بن سعيد سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المتبايعين د متبايعين سکم دي یعنی خرڅون کا خستون کا بل خيار دو ته اختیار شته ده پی بيعهما په خپل خرڅوالي خستلي ول شي کې خو کله پوری مالم يتفرقا سو پر د جدا نوي شوی او يكون البيع خيارا يشي بيع دي اختیار ولي اټم کې درځ پر ځون ته اختیار کې دول شي کنه خيار خو ته معلوم ده کنه خيار شرط خيار عيب خيار الرؤيا غوله مثلا دي ذکر ټچ کول شو سره قال نافع وكان ابن عمر رضي الله عنه ابن عمر صاحب مبارک نافع صاحب دی د استاد اذا اشترى شيء څکل ابن عمر به شیخ استل يجيبه خواخ بشول يجيبه صاحب څکل خواخ به شول فارق صاحب ډایرک بونه جدا شولو اذا کیدی لکه دا مذهب وکنه کوم سړی سپر جدا نه کیدا شي مو سره نو سي د سینې سره توي سره د شیخ زنه خرڅن خیمون شول نر نه واپس به وخلی ځکه چې شول ازینه بلوړل سبه مون نه شي خستل واپس دي د برابر شي کیدلو جدا کیدلو فارق صاحب او څه معنا ده پرې بیگ دولونه لو بډلو خاکنه سمونه به د شی واپس نکی وبي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام دا ټکا همام د همام بل ټکوي عن قتاده بن الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان يا المتبايعان دور يوامن د بيع من خرسون کا سړای شت سره وي بالخيار د اختیار شته ما لم يتفرقا سپر جدا شي نه مجلس کی یا خبرو کی وزاد احمد سے پرویت کی د زیاتی الفاظ وروړي حدثنا بهز
قال دایس قال همام فذكرت ذلك لابي التياح دا حدیث مو ابو تیاح ته ذکر کړلو فقال ویل كنت مع ابي الخليل اذا ابو الخليل سره وسراو کله لما حدث عبد الله بن الحارث کله عبد الله سيدا حدیث بین کو هذا الحديث انداده پوسوله باب اذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع دی باب کې دا خای کاغو اختیار ولا ټیم ونه لګول وقت توقیت منه ټیم مقرر ول سیدا کې خيار ولا ټیم مقرر نه کړل به چې شکیږي به جیس کیږي کنه جیس کیږي انده خبره اوس کوي وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا سپر سرانوس یا مازی کی لګیاوی او یقول احد ما یو سړی وتوی لصاحب دویم ملګری ته خصونی کی ته خرڅونی کی ته اختر بس ور کی شاعر خواخ کا کنه اختر غوره کا راچانی کا ورب مقال یتدسوی او یکونو یا ربما قال کله کله بدسی الکوزلی دسی کده سرغل یقول احد ما یو بلته سی اختر کنه يدسي يكون بيع خيار سيال خيار ولا بيوي انه تل شي کنه خيار ولا بيع د بسر کی غاکه خبره خواخه کا بس به نه چلیږي ورسته باب البيعان بالخيار ما لم يتفرق يوم خبابون وروړي ځکه تړلي حدیثونه اندو سره لګ لګ غالري تعلق لري سیدا وبه قال ابن عمر وشريح يردي والشعبي امام الشعبي رحمه الله وتوس رمضان توس مرغيت نشيل توس مرغيت سيدا ذکر معنا روی ده عالم ده وابن ابي مليكه بل ابن ابي مليكه ده وبي قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا حبان هو ابن هلال دو ابن هلال نميږي ده حبان قال حدثنا شعبة قال قتاده سبي قال اخبرني ده خبر مت شو خير ده عن صالح سبن مت خير ده ابي الخليل صدا صالح ابو الخليل نبي ځکه دوړ لاندې زیر راغله صالحين ابي لفظ راغله سيد ابونا ده عن عبد الله بن الحارث سمعت حكيم بن حزام وحكيم بن حزام نور دي عن النبي صلى الله عليه وسلم د نبی سره روایت قال فرمای البيعان بالخيار ما لم يتفرقا آگے فرما رہے فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما مخ تیر شو څو دور کې برکت چولې شي وین کذبا وکتما پټی شه موحقت برکت بهما زنه خال ډری د سلګي شی وین کذبا د تسنیه سی غیدی کنه ډری کې وین کذبا وکتما دا ته شي نه دوه د غلطه کړه خبر وین کذبا کومه دوه تسنیه د وین کذبا وکتما دا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما اردوړو کې هار یو بالخيار اختیار تشتو د لاسوخي به خپل مرګري خلاف دي چې مو سره زید صاحب نو ست مور باندې موبایل خرڅ کولو 22000 کې اول تلوش دی دوام خستل وای خستل ورنه وسندي مجلس کې ویل سری مخ نشول خو خبر مندي موبایل په باره کې بیا کوله سری موبایلونه کې بلکې سمار وتل لګیو خبرې مکواله وش دی ول دا خبره سید اس کا واپس کی خکمو موبایل نه به وته زر کو خبرې مروخ سلیر مو سره خو زر کده که خالی اره مو سره شدي دوا تروان منی ولیدي اوس ما خبرې بدل شي کنه موبایل بل مجلس ته ایبل شي ول بل مجلس شي ول خپل غاف وی کنه هر شي خپل خبر هیڅ کله د یوري دی غاف ته څو تلو مرغای ته بوزس دا شیمو ته نشي پس کول ځکه خبره ختم شوله یا زونه پوڅې د لغنه بعد دوباره سره بیا راول خو بل شي د پاره سیدا بس بیا دو نشي واپس کول شي یا مخ ور خرڅ کړو زه ته نشم سر مو ته واپس روکا ځکه سمو د شیخ وخت مونږ غلطي و شمویل خرڅولای هي زه غلط شونه نه اوس نه چلی دا خبره ها کا غدر باندې راخم کوي ځون ته خبره څه خیر دا وای خلک ته دوره خپای او قدر کوي نه ظلم سره نشي کول زیاته یا پزور نه راخالي وبه قال حدثنا آگے کیا فرما رہے معلوم يتفرقا الا بيع الخيار ها بيع اختیار صدا هغه کې سړای واپس کول شي ضروري ځکه نه سیدا یو خو بيع الخيار دا کنه تو دې سړی ته ویل سیاره دا مو سره شه دا لاوډ سپیکر د ډیر تیز आवाज د هند درواخله روکه 10000 روپۍ ود خستلو انده اختیار دا لګول چې ټیک ته شیخ هم د ناروا خستلو خو ضروري ځکه نه زه په نورا سوچ فکر کوم مرګر سره مشورې کوم کور کې نو دا دوی مری زیراغله ته واپس کول شي د څه ته نشه چې ته د ویلې واپس کې ته خورنه خسته خو سره اختیار خو ماده نه خسته کنه
درې ورځې پورې خو ماته ورکې غاښ تو ده که نه مهلت صحیح ده ښه درېیمه ورځ تېره شوې څلورمې ورځې ټلیفون را وکړلو چېرې سپیکر څه ده موخه نه ده خوښ شه اوس به ته څه خوښ دی که نه دی خوښ لون چونکی کپونکی دا له لون وکایي صحیح ده یعنې دا شایتو شول اوس صحیح ده باب اذا خیر احدهما صاحبه دی باب کې دا ښایي که دی خرڅولې خستلې نه بعد یو سړی خپل ملګري ته اختیار ورکړي بعد البیع بیع کولې نه بعد فقد وجب البيع بيع څه شوله ضروري شوله بس اذا خیر احدهما صاحبه تل دا وخصله اما بس وصل وشوله ټیک ته بس وشوله کنه فقد وجب البيع بس ټیک ته بیا وشوله دي چې زید صاحب لګیا شول په عامر بن شاه خاص کله سکوټر روپۍ راکا شای واخلوي خستل ټیک شو روپۍ دی راستل شای وشو کنه شو به وشو کنه نه ورکی اختیار لګول نه ورکی سچونو فکرونو خبرې کړ ډایرکټ شای واخلو خرج شول بس وشوله بس واجب شوله منه اوس خپل سره نشي کولای زده شای نه خو نه خلویل نه خلص چال ده طوال نشي کې رغلی وبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع الرجلان کله ستوا کسان خرڅول خستل سره کی وکی فكل واحد منهما بالخيار اوس دوی ته اختیار شو ده مال متفرقه څو پر مجلس کې نه جوړ شي خبرې نه ډولي بل شي ولا وکانا کسی وکانا ده کس تسنیه صيغه ده وکانا جميعا او د دوړه وی اند شته خاکنه او يخير احدهما الاخر يور کی بل تشیر کی اختیار ورکی او يخير عيال شي فتبايعا بدبي وكي على ذلك فقد وجب البيع بس دینه بدبي ضروري شوله یوردو شیخ پله کې خرڅ کو وای خستلو بیا غنه بعد لوړلو مجلس نه بس اوس دا شی ضروري شو ته نشي واپس کول نه د روپۍ واپس کول شي نه د بل شای واپس کول شي یا اختیار یا خو درې ورځې پراش یا غنه بعد دو واپس کول غوړ یا 100 روپۍ واخله اند شای روکه یا شای واخله روپۍ روکه نه کیږي د شی ته بس لوړه دا خبره وان تفرقا بعد ان تبايعا که خرڅول خستل نه بعد جدا شولو خبرو کې یا په بدن کې بل بل شو لوړلو غزینه خو لم يترك واحد منهما البيع پيور کی بيع پر نقد ولا فقد وجب بيع واجب شول باب اذا كان البائع بالخيار دی باب کی دا خای کا اختیار بائع ځون ترخصت وهل يجوز البيع آیا دا بيع کیږي کنه کیږي وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال اخبرنا سفيان کله چې د سفیان نامه سره شي بیله تر بیله بل شو سره نه لګېدلی کنه دنه به سفیان سوری مرادی کسې پسې په لیکل سفیان الثوري خال سوریه خد الثوري د ثوري غزکی تل شي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا كل بيعين هر دوا بيع کون کی سړي شت سره رغله ده لا بيع بينهما دو مانس کی بيع نه حتى يتفرقا تر څو پر جدا شي جدا شي بس دول بيع وسوش ول دینه بعد نه ختميږي خکه څو پر جدا نه وی کنه لا بيع بينهما وس پر دو نشش مرل کی دای شي سو وسوي یری شیخ نه خستلو 20000 کی خاندا مانز خبر کول شهر بس نه خلاص کی موبایل شش تزړه وشول एकदम سړی زړه تویږي کنه یا خبرو کی روانو یا مجلس کی نو سره کی شیخ خارسا کو روپیا ور کی شایا ور کړل خو به سره بس نه کورا کی روپیا واخله د شیخ خپل خمو نشو خو زړه مې एकदम نه را موړ شول د سیل شي کنه شیل یل شي زکات حتی يتفرق جدا خنه دي شي کنه زکه دته کل بیعین هر هغه دوا سړي چې سارا کې لګیا شي خرڅوالي خستلې تا لا بيع بينهما ور پر دوله بيع نشش مرل پورا خا کنه حتی تفرق کله جدا شي بشش ولا پورا ولا باز دینه باز شش ولا لازم ولا خیوا خبره کې الا بيع الخيار هذا بيع خيار صدا کدی کې سړی چې ته ونه لوړا شي کنه درو رزو کې نه بیا واپس کول شي بیا ونه شای واپس رخصتل شي وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا حبان زنا خالك حبان الشي قال حدثنا همام دا هماټه کا شو غلط پلاتي کې حدیث همام خنه ده همام شو قال حدثنا قتاده عن ابي الخليل عن عبد الله بن الحارث
اوس د حارس ټکه تاسو وګورئ سی سره راغله ده حارس شش تل شي پټي کرونکي تل شي چوک پټي کرے ته حارس نرشي حرس فاصل تل شي کنه حرس الاخره حرس الدنيا انداز سی ونه بدل کسین ولا گوبه چوکیدار تل شي وګوره حارس چوکیدار ته ویل شي عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار حتى يتفرقا قال حمام سیبی سو وجدت پی کتابی مو په خپل کتابه کې د ټکی د سیمندلې دي کتلې مدي ان کوم کتاب مو سره شته موجود ده ناغه کې دا خبر اور کې د زده شته ټکی رغلی یختارو ثلاث مرار صدری ورشکی غوره کې سیدا پین صدقا کدو خبرې کې رښتیاي بیخ کې لګیا دي درویغ نه جوړي وبین شیا پر بین سره دور شاهده د سیده پلنکې لکه نمړې بوري کله هما په بیعهما بیا ته برکات سول شي دا ځکه وړونګي خرڅول ترو کې راوړي دي اوس لاګیا د ترو کې مو سره دي برې کې اتیا کیلو دي خصي و خېلو دا د کوم زینم راوړي د کندهار لکه ول ترو کې وګوره صحیح و خېله خبره واضح کړل دا مشل ورځي غرمت یې خېدي اوسې شکې دی په دروي وخته شول شیخ اندسې کې وکنه د لګه شو دا غترو کې مروړي دي کنه د قطر نه مروړي قطر کې ترو کې کوم زینه شو لکه یار بس لاګیا شول ځونه نه رجوړه کزه دا ترو کې سدي د مو د غبار لکه نه وروړي ودي کندهار لکه د شي بار لکه ولونه خوي خادو دروي غیر کې وای ور جوړه کبل ویل سدو سدي اتیا کې د مانس کې چاله کړهو ورکه اتیا اپوزیشن شو یو ورکه کام کړهو ځون ته والو ځکه سيو کې واته 100 روپۍ وزي سټیکټ خبر کې وځي د ګوډي ولا کنه انده شه د چې وکړل ولې دا چالو کو دي خلص مو شل رزي خي غرمته کنه حالانکه دا شای شل رزي سره غرمته یا خوونه لاس رزي خي دوخته دوکاو سره کنه لاس رزي کې بدور نه وشي لکه زره شل کې وشيږي نو دا اوس دروي شول دا شي ته بچوګ نه کوي نو بوري کلمه په بین کذبا کده دروي جوړي وکته ما پټي خبره فاسا ايربها ربحن کیدای شي څګاټه بو کی ايربها ربحن غټه خو بو کی هو يم حقا برکت بيعهم خپل بای ولا برکات خپل ور دوړه کی يم حقا من ور دوړه به کی قال مختي وقال حدثنا همام قال حدثنا ابو التياح انه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم زنا خالد شي ټکی بیان حکیم بن حزام دوسې چوزږي سړی مړه یمه خطر بن تلور زیک شو د کسانګي حکیم ابن حزام د پستاخی سره ګونو ده حکیم سمانه ش حکیم منه خنشت حکیم خو خيار تل شي ډاکټر تل شي توس حکیم سمانه زپات نه لګيږي مو ته حکمونه ما کو حکمونه نه ده خاکنه حکمونه یا هي سره لغونه خیر در ټچینګه یا حکمونه یا سیده باب اذا اشترى شيئا دی وو کې د خای کې سړی د شای وخستلو په وهب من ساعته په ماغټې می هبا چوتا کړو من ساعته منه په ماغټې قبل يتفرق سره کې سره جدا شي یا نه دی دا ځکه زید د مو باندې شیخ خارج کړلو موبایل ر باندې خارج کړلو مثلا نه 20000 کې راخاص کو و سیرته ویل هندای توشي هبه کې وخله سوره خسړه دنده سي خلق دی را پیخ کې یا چې شی وکړلو بل سړی ته هبا کړلو سره کې مو یا جدا شوی نه ولم ينكر البائع على المشتري د بایع مشتری د سو نه یلو لکه موبایل خو مو خارج وګنه هغه چته هبا کړه چې سړی ته د خپل وو هندا واخله مو خسته زون ته بل خانه اوس مور باندې انکار نه کړل ستویل خلکو ته به هبیر کوي تور کې سکور د هبیر کوي او اشترى عبدا مثلا یا غلام یو غلام غشتنه بس سکوټر یو خستلو فاعتك هو ازود کړل زدیګ نه خشته مفته کې ور کړل سکوټر توشي نه دا څنګه دا مسالې دا څه ته کیږي کنه کې ګسنده خبري مفتخای وقال توسر مل توسبي في من يشتري سلعه على الرضا دي اخسري په باره کې توسبي سيو سړه د شای وختلو پر ازو سره ثم باعها مغا سمون بیا خاص کړلو وجبت له باز دا وسوش ولو خا کنه لازم شلو سیدا وربح له کده کومه غاټو زیدا بدی اندوي وقال لنا الحميدي متحميدي سيب دا خبره بیان کړی دا سی بیان کړی اغه یو کنه قال حدثنا سفيان متسفيان لدي اغه قال حدثنا عمرو متعمر لشونه چ طرف نه دي عن ابن عمر ابن عمر سيب دا خبر متبين کړی دا قال غبيل سكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر هي پر کوم پیغمبر سره سفر کیو فكنت على بكر صعب لعمر د ابن عمر سيب کنه مسافر کی وسره خو د خپل پلور ولا وخ صدا عمر سی ولوخ ماغه بنیو
فكنت على بکر یوخ بنې صعب ډېر ساختو طبیعت نه وخو شیطانو کو یدي تیل شي ځون باندې سړی نه پرېږدي یا ځون وایي روایي مخې بکر وخ تیل شي یوه ورځ سړي ته چیل شي د ابوبکر څه معنی د ابوبکر ته ځکه ابوبکر شي دی وخ ساتلی څه د ګون ابوبکر دو معنی د غوټه دور نه پیږي بکر چې تیل شي اول شي تیل شي بکرتن بکرتن بکورتن باکره اول شي تیل شي صحیح ده فکانا یغلبونی دا وخ بربنیو مخې زړوار کېدلو فیتقدم امام القوم ټولونه به مخکې تللو فیسجروه عمر صاحب بیا داسې کچې کړلو هششه یعنې مانې به کړلو ویرده ثم يتقدم بیا به مخکې کېدلو لږ به تیز تللو فیسجروه عمر ویرده بیا بېغا کړلو داسې وی مخې ته یا لاخ ته ویر کړي ورته مخې ته بیا لږ وروشي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر پیغمبر سم عمر سے وتل بیعنیه مو تیرا خارج کا کنه فقال اغول هو لك يا رسول تو دوی یعنی مفته کې وتل هو لك دای تو شی باسه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر سے تنه بیعنیه را خارج کا خصل کو مفته کې شون خرصوتی خوان نه گئی مفته کې خالی خابسي ثم يتقدم فجر خابس المخت بعينه فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بپیغمبر سره خرج کړلو فقال النبي صلى الله عليه وسلم بپیغمبر سره ابن عمر سیتل هو لك الک تنشل سي لك ها کنه د ټکی بیره بیره ده هو لك ده د سې هو لاکا چې شي لاکا د خود غاجل کله لام الف زبر لا کاف الف زبر کا د جوړ کله کنه غلط شو کنه هو لاکا چې شو غلط شو هو لك دا تو شولو یا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت صد خواخي وسو سره کوینه شپ راوړي یا ګرځي په تو شولو فقال ليس بيس قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال بعت من امير المؤمنين عثمان بن عفان مالا اسمه امير المؤمنين سے عثمان غني سے بن مول خرڅ کړو بلوادي په یو الګاډي کې یعنی یو زوی کې باس مرادونه زوی د وادي الګاډي ته نشي الزو کې اس زوی مور بن خرڅ کړو بمال له بخيبره سدي لاغونی سمول کې سوا خبر لکه کې ماغه بني سیده فلما تبايعنا سکلمو د بيع وکړه لسرا کې دوی سمو د چوکي عبد الله بن عمر سی به کنه سمو امیر المؤمنین می شکړلو مول مخاص کلو سدي یو ځای کیو کنه په کوم مول باندې مخاص کلو به مال ان پاک مول بداله کې مخاص کلو هو سود د عثماني غنی سی بوله خو به خبر ځای کې سیده له کې د زمير شته راځي د عثماني غنی د خا کنه عثماني غنی ته مغازه رو کو موته بداله کې دا ځای ور کړلو کله کله نسی کول شي خال کنه مولا پټاشي ته کې دا مرشدین کلی کې دا کنه یدی ولا پټای سره رازو کلی کې دا د شکل لیول سره بدل کړل دا چې متلک خلاقی کنه تیر بن خخام مت د خلاقی سیده بدل کو سیده دي کې چوڅ کور نشته فلما تبايعنا اسکل مو د خرڅل خستل وکړلو رجعت على عقبي اسکل ز واپس راغلن رجعت على عقبي په پوند واپس راغلن په پوند خلو واپس رسي کپل سونو واپس رسي خاص یل شي بس ها کنه دو په خپو واپس راغلن نو شو د تل شي په خپو خو سړی واپس دي کې چوکي ترسونه کوي چې په حدیث حتی خرجت من بیته سکله دی کور نه زوه تل دی واجنه هو تل زر کنه خشیت دا خطر ورته ایرادنی البيع سمسر د بيع واپس نه کړي نو لیکلی کنه ایتلو استرداده مني سمونه واپس نه کی ان د زما کرنه واپس ونه غوړي دی خو مو باندې پټای خرڅ کو بداله کی خبر لکی ولکنه موزیکا زو نظر لوړ نشه کی د سینې خموشي سره تو یې خپانه شي زوال پوی نشه د شای نادر کوم خپانه شي د سوي خپکوال خنه شي به نه زر ضرورت ان صدا بيع ول اختیار خاطر شي ځکه سبب پیساله کزي تصير لکزي به مو مطابق پیساله کوي وكانت السنه ودا طریقه او مخ کی وسان دا طریقه ده ها کنه ان المتبايعين بالخيار استخستون خرڅون کې اختیار پرې ده یعنی د اختیار شته حتی تفرق هوڅ کله زوینه لوړ شي کنه به کډیر خیمون شي به نه چلیږي ورسته قال عبد الله سي بيعي فلما وجب بيعي کله سري مولا بيع وشول او بيع دي غول وشل رايت نو مو تپاته ولګي دا وم کتلو اني قد غبنته بنو نمبر لیکل کنه کسي د هو زمير چته راځي د اي عثمان مشي کوچل لاغون نقصان کی صحیح ده کنه غبنته هو شکړل لاغون ما غبن چشتل شي نقصان تل شي کنه غبن پاحش صحیح ده غبن يسير لاغون شوته نقصان ورګي غبن پاحش من ډیر
قد غبنته څنګه غبنته بأني سقته الى ارض سمودا سدي ته خو ډیره لري علاقه ویر کړه کنه بسلاس لیال نغز ته درې ورځې مازال سیدا وساقني وزيكم په لار رويشتنه الى المدينه مدینه ته بسلاس لیال نور رنږدې کړل لکه اوس زیت دي وسیدونکو دوابي وسیدونکو کنه یو سړي سره چال واک سره توله زمکه دوابي کې کنه ته د چال واک سموته توله زمکه رو کټل کې ده تو ته یا مولا ټلو لزمکه در کته د دوابي لره کدور خدای نه ګولا کړو کنه اټلو لزمکه مولا د مغای وخت سره دوی دوابي د زی دوابي غلط مکړه لغز د بچوک بیر سوتي په ټیکټو سیاج د پمونه کول شي مول ته بیا شيونو ته زمکه د نه خاطوې هیڅ عثماني غني سره تم لري علاقه ور کړل مون نږدې ونه راوخستله نه بس دي کې شش ول لاغونه غته بیا ورکه نقصان پیښ شولو نه دي کې څه ګونه مون خبرې نشته خاطر دی رزو خبرې دي صحیح ده باب ما یکره من الخداع فی البیع د باب کې دا خای سبب یې کې دوکا کول حرام دي خا کنه یکره منه حرام دي دا معنی ده مکروه نه ده مکروه تحریمی په معنی ده دا ټکه خداع د خداع نه د غزون ته ټکه د خداع خو دوکا کون کې تل شي وبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم یوسړي پیغمبر څنګه دا خبره کا سيدي خدای رسوله انه يخدع في البيع سديته د دوکا ډیر ور کول شي په خرڅوالي خستل کې فقال پیغمبر سمتی څه کله چې سره خرڅول خستل کې اوله نو ته دوکا بور کې نوي اذا بايعت چې سره خرڅول خستل کې په خپل اوله نو ته الله خلابته دوکا بور کې نوي دوکا بر سره نه کې قوت سکړه لدربني ورسته خبر شول سمته د دوکا را کړی ده نه بیا نه ګیلا ونه کی څنګه یو سړی د ځکه کجوري راوړی وي 100 روپۍ کې کیلو راوړو د زیر ته لګیا شل باندې کې خوګرونی خرڅي کی د 150 کې خپل دوابي کې خستی ته ته 200 کې درګن کله دوابي تلونه ځي خو سل کې خاروش الله کو نه تو برابر ک دره دوکي کې 500 در کې والا نور زیات کړه ده نن د 500 نه به واپس رخصتل شي خا کنه د کجوري 200 کې خستی دیونه کنه ونیم شل کې شه 500 بونه را واپس کی د سړی ځکه دی 500 کې دوکا کړی ده باب ما ذکر فی الاسواق دا باب دی بیان کې د بازارونو په باره کې څه بیان شې د ما په باره کې خای بازار د شیطان کور ده جمعت خدای کور ده وقال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينه تكلموا مدينه ترغل فقلت مول هل من سوق چې ته بازار شته په تجارت سره ورګي تجارت وکي قال ويل سوق قينقاع دي بازار ته لور شدي کې خلک يهودا دي سترتللو وقال انا سيبس قال عبد الرحمن بن عوف غتيلو كان انصار حضرات ته مدینه ته کله سلوړو سدلوني على السوق متبازار وخي تو سموت نیم مول رکوي د مار کوي حضرت تلکوي و د ما کوي نه متبازار وخي صرف وقال عمر سيبر دي على هاني اسواق بالاسواق بازارونو کې خرڅوالي خستل زخه غافل کړل سمنوي بیرګ حدیث ته نو ملکونه سید خضر سم په سلام شواله و به نه پاس لړ عمر سوي ته ویل او پاس لړ سموت خیالي حدیث کې صدر ور چوک سلامو چې جواب ورنه کې به واپس زدو چې ته کې دی زدو حدیث کې شته به ته خلک ول بالکل شته دي نو دی ویل سره زده بازارونو کې تجارت غافل کړل سدي حدیث نه خبر نشونه ندینه معلومه شې ډېر تجارت کې مخ سړی څور غارق شي نه بس بیا تجارت غفیل کوي دین دنیا نه علم نه خو مطلب دا نه د سر اختیار غافل کړو معنی د یو حدیثونه پوه دي شو نور خو د علم سمندر وو وبي قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير بن مطعم قال حدثتني عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر اسلام فرمایلی چې یغزو جیش الکعبه یو لخر برشي د کعبه باندې به حمله وکي یغزو 12 نمبر په لیکل د دې حاشیه باندې یعنی یو عسكر برشي ټولګای فوج آرمی غونی برشي ساغه به د کعبه ډنګول غوړي سیدا یغزو غزوه باندې کې منا جنگ وکي پیدا کانو بی بیدا من الارض کله سدود ما کې ډنګونه ترشي د کعبه ډنګونه ته صدا ایوي ځکه زوی تر ورسیږي بیدا الګاډي تل شي اصل کې مطلب دې چې د سيزوي ته بروش شاډال غونیوي ماستر ورسیږي سره زموږ د کعبه ډنګ کو خدړنګوال نه مخ کې خدای پاک به شکل ډبار کی سیدا یخسف باولهم دی اولنا برغار کړي شي واخرم تر اخره پرې دا منه ده اول نه تر اخره پرې ټول لخر بزمکه کې نوزي د شي ته تاریخ کې شي دي کوم کسانو سماکی بني غلطه اراده ستلی ده کنه خدای پاک غار کړي دي ابراهای غار کړي د ډېر خلک تبا کړي دي
قالت ما اختیس قلت یا رسول الله ما پیغمبر سره تاسو کې چې دی خدای رسوله تیای څه دوه لخکار به ټول زمکه کې غرق شي کنه دځي کې خو به بزرونه وي خال بو سي به د نور خال باور کې غار شي کای په یو سبب بیا ولهم واخرهم څنګه اولنه تر اخره پر ټول بور کې غار شي ټول لخکار پیڅینا وفي مسواق دځي کې خو بزرونه وي ومن ليس منهم زنه دسي خال وي سدي ګناه کې خو نه وي شامل سیدا او خو بنده سي دځي کې ګرځي قال وای فرمای سنانا دی دنیا کې دا خبره نشته څکله غضب راشي بیا کې خطي باد نشي قتل سیدا څکله ور ولګي بیا کې لونتي وچ نه کسي ور بیا لوندا سي زي وچا سي زي سیدا څکله د حکومت ډنډا سره پریزي در بني بیا دي ته نه کسي دی لکه کې چوک غلط چوک سیدا بیا ټولو نه سار نه ټاک نه غي سیدا اندشه ته دی الله عذاب ادا څکله دا روغلو دي کې دا نه کسي دي کې خو نیک خال کاشت دي نه پیسې نه توکي خو صرف دا پارخ ته اخرت کې د نیک خالو بیا عذاب نه شیر کول سیدا نیکو خلکو ته عذاب نه شیر کلار سړی حشر به دیغه اعمال مطابق کیږي ټیک شو کنه دا خبره ته کوي سنانا ټول ورکی غارق شي شي بي خو خبر ورکی دا سيو سبي ولي اخر هم ثم يواسون على نيات بیا به نیات مطابق اعمال مطابق را پسیږي سیدا مخت حديث بيني وبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه احدكم في جماعه تاسو کې سړی جامع سره مونږ سو کی تزيد على صلاه دو دي خپل ځون تعال منځ کولې بني زیاتی کی سوره او وویش درجه 15 درجه کوم المنځ باندې 15 درجه دي مثلا د المنځ کړه په سوق کې بازار کې ګورې درته کې په سوقه و بيته یا کور کې کړه د سوره ور باندې زیاتی کې 29 درجه شل دی پوسه درجه 29 څه معنی به کوي شل دی پوسه ځکه چې بيز معنا دی پوسه تیر شي درې سره درونه ونه ستره نو پرېخه انه ویش پرې و ویش پرې معنا ده وذلك د دی واجن اصل کې خبره ده بانه اذا توزع څکلې سړی او داسه وکي ماشاءالله بیا غنه بد فحسن الوضوء خطر کې سره وداسه کې احسن احسان معنا خطر کې سره شای کول څنګه خطر کې سره شای کول سنت نوانه ستر پارز واجب پر یار شي له هوستې دي تل شي یاره متدس شای پوخ کنه چې احسان طریقې سره پوخ کنه مولګر کې زیات نه کې تاریخ ډیر نه کې خوګ نه کې پکاد نشیده سي خمزي دوري رو ولا سي بخيار کې برابر دي احسان ال ثم المسجد غنه بد جماعت تارو شدي خوداس وکورشه لا يريد الا الصلاه صرف دي المنزه اراده د سیناس نن د یوريجي باخيدي یری المنز باو کو کنه وريجي باور کې وخر سيده باندې کې اسیا مړه شاده شمي بي وخر نه دي خنيات خراب شو کنه یاری اسیات څنګه کوزي وسړي سره مکازاد روپای تاسو المنز باو کندل د اسیا نه خونن چې ته روپای ترون هر سال منز باور کې وکو ماشاءالله د سی بنا کیږي لین هزه المنز طرف ته نو چته نه بیاي الا صلاه صرف المنز درو چات کړه کور نه سیدا بل چې نه درو چات کړه سوري جنامه ردل د ماغره چات کړه سیدا لم يخط خطوه قدس خالص دول منز ته سره ون شي کوم قدم سود نه و چته مگر سو چتوي کنه الا رفع له بها درجه ایوای و درجه بدی پوچتیږي جنت کې ټیک شو نو رفع له بها درجه دی به درجه او چاته شي درجه په خال مر شو دنیا کې خال شي کې څوره نخري کې چې ته درجه ډیګري مزیته شي انده چې ته خال نخري بخري کې ډېر څه تماشي کوي چې کشي د شو در نمبر ولګي چمچا کې څه نمبر مکه چې تلک پوس ګلو شي نو ویل سی کارونه نه کې درجه ځون ته وچاته کې وحطت عنه بیا خطیئه او ګناونه مو کړی شي غلطي کړی هغه به ته مو شي نو دنه کې خالصوره کوشش کړي پلانکای ملک خپا کړي سلام نس کورو کو خطیر ته مو کې چال کې یلی بل ورځې مو گزار پکړو غو ته وشتیا کنه رسېلاونه د لولونو سره کو کې دا شرنه خوشول شند کې کوي چلونه کنه کوي ول ملائکه تصلي او پرشتي سری دا رحمت دواګونی کې المس په معنی نه ته تصلي منه رحمت دواګونی کې على احدكم اخسري ته مادام په مصلاه الذي سو پر د المنزول زو کې دو نوسوي يصلي بي سکم کې د المنز کوي لکه المنز ته دروغ لاس ملټ شتو دي بس المنز زو کې انتظار کې کینه کنه انتظار کوا ورچنی ما کې نه جماعت سره څنګه تکبیر کوي بیا بنو زوغه ټنګ سره نوازه ما پوي شوي اواله نه کینه شته لک ثواب وګټه یا المنز دوا کړل ماغز المنز نه بعد کې ذکر فکر لګوکا ناغه پرشتي به دا وګونه ته کې اللهم صل عليه خدای رحم ربنا کې اللهم ارحمه یا ورحمه ما لم يحدث فيه سپرازي کې بیا وداس نشي بیا وداس په معنی نه ده مخت تشریح ور کړه د معلم يؤذي فيه ساغه کې چته تکلیف ور نه کی دا معنی ده معلم يحدث فيه چته تکلیف ور نه کی سید تکلیف ور کول څنګه دي ساځي کې بیا وداس شول د تکلیف شول کنه بیا د سې بچوک جماعت کې نه کې مکرو د دې په پرشتو د تکلیفي
همدا شی تاغه کې یو مخې نوسته که نه ذکر یو مخې تیز تیز شروع کړلو ابل تلاوات ولا سړی ونه پریشان شولو د صحیح کور اوس نه کوي صحیح ده وقال یلی دې سده شی ته وقال احدکم فی صلات ما كانت الصلاه تحبسه سو پر المز دو باند کړي لمنځه ته انتظار کی کانت د پرشتي دوغونی کوي